وريك بسم الله الرحمن الرحيم. والثالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام. قال في سير الكبير إذا قال المسلم للحربي انزل كان آمنا، ولو قال انزل إن كنت رجلا فنزل لا يكون آمنا، ولو قال الحربي الأمان الأمان فقال المسلم الأمان الأمان كان آمنا، ولو قال الأمان ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى فنزل لا يكون آمنا. وريس بدي فصل کی د کتاب تقریبا اتم فصل لے موږ دې خبره بیان شروع کړو چې بعضی مواضیع دي چې هغه کې حقیقت متروک دي، نو پنځه مواضیع دي چې حقیقت به کې متروک وي او عمل او مجاز معنی کیږي. وایي چې دا فصل د دریم تقسیم ته تمه ده، هغه د حقیقت او مجاز او صریح کنایه په بیان کې او دا کوم دغه یو قسم بیانې وضاحت د یو قسم کې یعنی حقیقت او د مجاز. نو پنځه ځایونه موږ ویلو چې هغه کې حقیقي معنی متروکي مجازي معنی باخلو. هغه کې اول نمبر چې دلالت العرف، چې عرف په دې خبره دلالت کوي چې حقیقي معنی نه د مراد مجازي معنی مراد ده. او دغه مثالونه هم تیر شوي، یو سړی بل ته وایي ماله سر راوړه چې پوخې کما، نو کوم سرونه چې بازار کې خرڅېږي د خوراک دپاره هغه سرونه به مراد وي، مطلق سر به نه مراد. دا ویلو که نه، اور سره دا هم ویلو چې دلته اصل کې حقیقت قاصره مراد دی. موږ الحقیقت قاصره چاته وایي چې د لفظ نه یو لفظ پوره معنی د هغې نه بعضې معنی اخیستل دې ته حقیقت قاصره ویلی کېږي. او دا مو ویلو چې حقیقت قاصره چې دا اصل کې مجاز وي. بیا دویم نمبر مو ویل کله کله حقیقي معنی پرېښودل کېږي بدلالت فی نفس الکلام، په نفس کلام کې دلالت موجود وي، نفس کلام کې چې هلته حقیقي معنی نه ده مراد، مجازي معنی مراد ده. او د هغې مثالونه هم ویلي، یو سړي ویل کل مملوک لی فهو حر، زما هر غلام آزاد دی. نو په دې کې موږ مکاتب چې مکاتب ته نه دی شامل، اگر که حقیقي معنی په لحاظ سره مکاتب تم شامل دی، خو مملوک کاملیت غواړي او کامل غلام مکاتب نه دی. دا مسله هم کړې وي که نه. اوس نن دریم نمبر ځای بیانېږي، دریم موضوع چې په هغې کې حقیقي معنی متروک وي او مجازي معنی اخلو دي. هغه بدلالت سیاق الکلام. کله کله مولوي صاحب حقیقي معنی متروکه کېږي، مجازي معنی مراد وي. ولې دلالت پې څوک کوي چې حقیقي معنی نه ده مراد، مجازي معنی مراد ده؟ دلالت کوونکې به سیاق کلام وي. اوله کې دلالت کوونکې به دې خبره چې مجاز مراد دی، حقیقت نه دی مراد، هغه عرف. دویم کې نفس کلام دلالت کولو چې حقیقي معنی نه ده مراد دی. دریمه کې سیاق کلام به دلالت کوي په دې خبره چې حقیقي معنی نه ده مراد، مجازي معنی مراد ده. سیاق کلام نه څه مراد دی؟ چې د کلام نه مخکې یا د کلام نه وروسته یوه قرینه موجوده وي، هغه په دې خبره دلالت کوي چې حقیقي معنی نه ده مراد. وای نه شوې مولوي صاحب. دریم نمبر کله کله حقیقي معنی متروکه پرېښودلی کېږي د وجې د سیاق کلام نه، یعنی سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې حقیقي معنی نه ده مراد بلکې مجازي معنی مراد ده. سیاق کلام نه څه مراد دی؟ د لفظ نه مقدم یا مؤخر یوه قرینه موجوده وي چې په دې خبره دلالت کوي چې دلته مقصد دغه دی دا نه دی. لکه اوس په دې ځای کې مقصد مجازي معنی ده، حقیقي معنی نه ده. مثالونه ول ورکړي، تاسو لږ وګورئ. والثالث دریم نمبر قد تترك الحقیقة، کله کله حقیقي معنی متروکه کېږي بدلالت سیاق الکلامی، په دلالت د سیاق الکلام سره. بره د سیاق کلام معنی لیکلې ده بقرینة لفظیة التحقت سابقة علیه او متأخرة عنه. قال محمد امام محمد سیبوی فی سیر الکبیر کی اذا قال المسلم للحربی، وليس الاکبر وګورئ مسلمانان دي کفارو نه چاپېره شوي دي او قلا کې بند کړي دي، نو مسلمان حربي ته وایي انزل راکوشه. نو انزل
خپل معنی د اباحت د مطلب اجازت ده هیڅ هم ته نه یو دا حقیقي معنی ده بس کراکو شو امن کې دي صرف انزلی ویل او کوته ویل انزل ان كنت رجلا راکوشه کسړی انزل حقیقي معنی خو موږ وختي ویل اجازت ده چې وجنو دینه دا حقیقي معنی ده دغه شان دوره موقو کې انزل معنی دای چې اجازت ده درته خپ دغه شان موقو کې ای حقیقي معنی حقیقت عرفیه ده دا خو کور ورسدا الفاظ زیات کړه ان كنت رجلا نګورئ انزل حقیقي معنی د اجازت ان كنت رجلا دا سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې دلته حقیقي معنی نه د مراد توبیخ مراد ده کسړی را کوشش پته دی ولګي لکه عرف کې کدا سوچو کې دا کلام سره بار استعماليږي هر میدان د شک سړی توب در پکې غیرت در پکې کسی کوي او بل سره کنه دا اصل کې توبیخ د پاره اگر که پداسي موقو کې د انزل معنی چې دا حقيقي معنی هغه اجازه اجازتو او ان كنت رجلا د وجن سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې دا حقيقي معنی نه د مراد بلکې توبیخ معنی مراد د مجازي وې شلې پی وګورئ اذا قال المسلم کله چې وای مسلمان للحربي حربيتا انزل راکوشا صرف دومره ویل نور څه سیاق کې نو موجود نو کان امنا کراکوش حربي پامن کې وای ولو قال انزل ان كنت رجلا راکوش کسړی فنزل لا يكون امنا راکوش نو به دا پامن کې نه دی ځکه سیاق کلام دلالت کوي په دې خبره چې حقيقي معنی چې اجازت دی غنه د مراد بلکې توبیخ مراد دی ولو قال الحربي الامان الامانه فقال المسلم والامان الامانه وليس امدغه مساله ده حربي د برن आवाज کو الامان الامانه مطلب طلب کو مونږه د امان طلب کو دې حقيقي معنی بس امان دی امان اوس که مسلمان ورته ویل جواب کې الامانه او وس کرا کوشنو په امن کې به ځکه الامانه حقيقي معنی ام د امن د بار د لفظ استعمالي کی پدې پیږي هغه څه الفاظ زیات کړه الامانه ستعلم ما تلقى غدا تبه سباله تسره مخامخ کیږي شغه زرد چغه بو پیجنې امن دتا خدا سباله تسره مخامخ کیږي ابو پیجنې رستنه کلام چې ده کنه د سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې تل امان نه دی مراد اگر کده الامان حقيقي معنی امان دی پوه نه شلې بي دلته مجازي معنی مراد ده توبیخ دی دلته وګوره لکشن ولو قال الحربي كي حربي الامانه مطلب اتوني الامانه يا اريد الامانه سوسر باسي فقال المسلم مسلمان ذا جواب کی ویل الامانه صرف دومره ویل نو دلته به صرف حقيقي معنی مراد وي کان امنه کرا کو شوب امن کی وي اگر دلته سیاق کې سنشت کنه صرف الامانه ویل ولو قال الامانه ستعلم ما تلقى غدا الامانه ستعلم زرد به خبر شي ما باغه سمانی اغه ضرر باندې تلقى غدا ته چورسا سبا مخامخ کیږي دا سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې د الامان حقيقي معنی نه د مراد توبیخ ته مراد دی ولا تعجل یو درسي وای الامان ولا تعجل حتى ترى جلتی مکه و تر دې چې ویني سسر مخامخ کیږي فنزل لا يكون امنا دا پامن کې نه ګرځي اسانه خبرې دي کنه ولو قال اشتر لي جاريه لتخدمني فاشترى العمياء بالشلاء لا يجوز اکبر وګورئ یو سړي بل ته ویل مال وینځه واخله نو کبدی کې ولا یو سړی وکیل کو لګدا مولوی صاحب ما وکیل کو مال وینځه واخله سره دومره می ویل د چهار رنګ وینځه واخله بس ټیک ده خو ورته ویل مال وینځه واخله چې خدمت را لوي مال وینځه واخله دې د بار چې ما خدمت وکي د وینځه واخستل لړنده وا یی واخستل هغه شلا نو دا بس ما د پاره نه دی به ځان د پاره ځکه اگر کو وینځه واخله مالا د دې حقيقي معنی دا چې هر قسم وینځه وسیدا خو دې رسوب سمات ویل چې ما دې د باره چې ما خدمت وکي دا سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې هغه وینځه چې هغه خدمت قابل وي د کلندې واخستل دا خدمت قابل نه ده یا اشاره واخستل دا
خدمت قابل نه ده. اگر که شروع کې کلام اشتر لی جاریتن مطلق هر قسم وینځ ته شاملو او دای حقیقی معنی و خلص چې ویل لتخدمنی دې لپاره چې زما خدمت وکي دا سیاق کلام چې د دلالت په دې خبره کوي چې مطلق نه دی مراد مقید مراد دی چې کومه خدمت قابلې وای نه شولې خبره معنی نو حقیقی معنی اطلاق دی اطلاق سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې دغه اطلاق او دغه حقیقی معنی نه دی مراد بلکې مقید او مجازي معنی مراد ده وګورئ لکشن ولو قال یو سړی وای بل توکیلی کی اشتر لی جاریتن ما د بار واخله یو وینځه حتى دا سم پرینه خوستل ولو قال اشتر لي جاريه لتخدمني واخله ما بار یو جاریه د لپاره جزما خدمت وکي فاشتر العمياء هغه مامور چو وکیل چو هغه واخصل العمياء لنده وینځه او شلا یا شل وینځه لا يجوز دا بجایز نوي ولو قال اشتر لي جاريه حتى اطئها وليس يسري بل دوی المال وینځه واخله چې وتی کما کو دوی وینځه را واخله سره به ویلی وینځه واخله مطلق هر قسم وینځه ته شاملو کور صدا لفظي ویل وینځه را واخله دې بار چې وتی کم هغه ولو وینځه واخستله خو د رضای خور وا دې موکل رضای خور وا مثال ما دې سړي دې المال وینځه واله چې وتی کم درز ما رضای خور وینځه را غیر له واخستله دا وزمانه پاره نه ولې اگر که شروع کې مال وینځه واخله مطلق او دقه حقيقي معنی مو خرست می چې ویل چې وته کوم دین پته سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې د حقيقي معنی نه د مراد بلکې مجازي معنی مراد ده نه هغه وینځه چې ازخه وته کوله شمو کنه د څنګه نه یادوم چې بسار څوکراله په دې بیګی کنه تم انا سبيګي وکنه ولو قال اشتر لي جاريه مر بار واخلي وجاريه حتى اطئها فاشترى اخته من الرضاع دوله رضاعي خور واخصل د موکل رضاعي خور لا يكون عن الموکل دا د موکل نبی اگر کوم لري عبدل تم حقيقي معنی اطلاق وکا خدا اطلاق حقيقي معنی متروک د مجازي معنی مراد ده او د ولی د سیاق کلام د دلالت د وجنه قال هذا قلنا في قول عليه السلام اذا وقع الذباب في طعام احدكم فمقلوه وليس النبي عليه السلام فرمای کله چې یو کس په طعام کې مچ وغورځيږي نو یو پیره ورغوپه کوي واپس روباسي او به نبی عليه السلام وای څنګه فمقلوه ثم انقلوه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء وإنه لا يقدم الداء على الدواء دل سيغ حدیث خود ته معلوم دی کنه نبی له سم وای د چا په طعام کې چې مچو غورځيږي نو اول دی ورغوپه کی او به دی واپس روباسي او به دغه طعام خورینو خړلې شي وای دا کار د ځکه کوي چې په یو وزر کې مرض وي او زهريلي مطلب او یو کې دوايي نو کوم چې زهريلي هغه اول خطه کوي هغه په دغه طعام کې تاسو دا بل مرخته کې چې شفا ور سره واپس یعنی دوا ور سره واپس مرګري شي دا حدیث چې مولوی صاحب دې کې امر صيغه راغلي دي دوا فمقلوه ثم انقلوه ورغوبه کې به رو باسي اته ثبت ده چې اصل کې امر د بار د چای وجوبي تاسو به ویلي کنه الامر للوجوب حقيقي معنی د امر زمنګ د حناف په نظمانی وجوب معنی حقيقي ده نور خوشپارس ول اسماني راضي خو د امر حقيقي معنی وجوب ده دلته حقيقي معنی متروکه د وجوب نه دی مراد ولې د سیاق کلام د وجنه رسول نبی رسول الله سوي په یو وزر کې مرض وي او په یو وزر کې دوايي او د مرض والا وزر د مخکې کوي دا رسول کلام چې ویل دینه پته لګي چې حقيقي معنی چې دا وجوب هغه نه د مراد بلکې ارشاد مراد دی څه مراد دی امر معنی کې ارشاد هم دی کنه پوه شولې بي او خامخا دا کار کول چې ډوبې به او به روباسي دا دی واجب شي او دا دی حق د شرعي شي دا سینه د مراد کداغه مراد به درست جمله به وسنه ویلا درست جمله به خبره دلالت کوي چې دا حقيقي معنی نه د مراد یې په دې معنی دا مثلا مزاق ولا دا مچ شکل طعام کې وګرځيږي
دا واجب نه ده چې خامخای به کې ورغوپه کو به رو باسه کچاونه پولیس پاک نه کوي دغه چې دغه چې او غیره چې د دې استعمال یاد ساتي دا حدیث چې کوم نه دی خوبو خبره ده په چاو کې کو غرزیدلو کنه به ورغوپه نه کې به بیس کې کا ګرمي چې څنګه کو غرزيږي غاز چې ټول په کې حالت دغه کېږي دا نشر کېږي کا قوريږي پکې اتیب کې نور مرغوبه کنو غزه کلمی دن او غیره هم پکې چاو کې دا خبره نه ده هجين وعلى هذا قلنا بنا بدی معنی یعنی حقیقی معنی متروک د دلالت سیاق کلام د وجنا قول علیہ السلام د اذا وقات ذباب فی طعام احدکم کله چې ورزيږي مچ پتوام استاسو د یو کس پتوام کې فمقلوه ثم انقلوه فمقلوا معنی د اغمسوه ورغبه کې ثم انقلوه باخرجوه من الطعام طعام نروبا سي فإن في احدى جناحيه داء ذکر په یو وزر کې مرض وي او په الاخرى دواء او په یو مرض کې دواي وانه او دا مشد لا يقدم الداء على الدواء دغه صيغه سیده دا مخکې کوي خامخه مرض په دوا باندې یعنی هغه وزر چې کوم د مرض والی هغه وزر باندې مخکې کوي کوم چې دواي دل سياق الكلام دا سیاق کلام د دې حدیث چې دلالت کوي چې ان المقل لدفع الاذى دا مقل چې دا ورغوبه کول دا وجوب د پاره نه دی بلکې سره باره دی دفع اذى د پاره دفع اذى ارشادی کا ضرر ځان لري کول دفع اذى عن زمنا لا لامر تعبدي دا د یو امر تعبدي د وجه نه دی امر تعبدي معنی دا چې مولوی صاحب داسې یو امر وی چې کی د شارع تعظیم وی الله جل شانه تعظیم پکې نه به واجب وي دلته مچغو پکول کې د الله ست تعظیم خبره نشته ده سجده لګول خو نه دي کنه حقا للشرع او الشرع حق جوړ شي دي لپاره نه دي فلا يكون للايجاب لند دار حقيقي معنی نه ده مراد ایجاب معنی نه ده مراد وقولهم دغشن قول الله تعالی انما الصدقات للفقراء عقيب قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات ليس الاكبر وګوري دا صدا مسله معلومه ده زکات په باب کې چې موږ د احناف په نظمانی دا اته اسناب دي اته په دې کې چې دي زکات اته کې یو لور کو دوله دی ورکو ټول دی ورکړلو او په یو صنف کې کړي یو کس لور کو دوله دی ورکو درې ولو کو لس ور څومره زکات دي ادا کیږي امام شافعی سے وہی زکات به اعلی ادا کیږي چاته وړو لور کې اته وړو باندې به تقسیمه او دویم دا چې په یو سن کې به کم از کم درې کسانو لمر کې اته صنفونه دي انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملين عليها پیږي به ترجمه معنی کا والمؤلفه قلوبهم سلور شو وفي الرقاب والغارمين كم چې کسان یې قرضونه بډې راوختي څنګه له ورسي وفي سبيل الله وابن السبيل به اته ګوره شو کنه غلط هم کړلو آیات قاری صاحب د آیات ده کنه نو امام شافعی سے وای کم از کم په یو سن کې به درې کسانو لور کې او اته وانو سنفون ته به مور کې وای شرط نه څو شو 24 کسانو ته زکات ورکې په دې راځي امام شافعی سے لپاره دلیل انما الصدقات للفقراء والمساکین و راغله دي او د حروف بیان رسول روان دي وو د مطلق جمع لپاره راځي د وو حقيقي معنی مطلق جمع ده جمع وکي اي حقيقي معنی ده دویم انما الصدقات للفقراء جمع ده مساکین جمع ده او د جمع کم از کم څومره افراد وي درې افراد وي حقيقي معنی ده غدا موږ حناف وای مولوی صاحب چې سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې حقيقي معنی نه ده مراد نه ده وو او نه د جمع پوه نه شولې کومه وګورو حقيقي معنی ته لحاظ مونږ وساتو د حقيقي معنی نو وو دا تقاضا کوي چې اته وړو ته زکات ورکړي چې الوه زکات ادا کیږي کم از کم دی په یو سن کې درې کسانو ته ورکړل شي همون وی سیاق کلام دلالت کوي په دې خبره چې حقيقي معنی متروک ده نه د وو یعنی مطلق جمع معنی مراد ده او نه د جمع یعنی کم از کم درې کسان مراد دي دا نه دي اغه سیاق کلام سره دې آیات د مخ کې الله پاک فرمایي ومنهم من يلمزك في الصدقات بعضی په دې منافقینو کې هغه کسان دي چې عیب لګي د صدقات په ویش کې پتا مانی نبی اسلام ته وایي چې ته کله ویش کې کنه ایش چې وته وایي تقسیم کې
نو پتا باندې دی عیب لګی اصل کې د فتح مکه نه پس یو جنگ شو حنین جنگ ورته وي هغه کې څه غنیمت رااله غنیمت نبی علیہ السلام په اهل مکه باندې ویشلو منافقین ویل دا خپل خپلوان دي او وطني خلک دی هغه باندې زیتی ول او غول زیات ورکړو دی ول زیات ورکړي نبی علیہ السلام دې بارکو چې اسلام ته زړه مایل شي ځکه زیات ورکړو ا دی ویل چې دا خپلوان دي او وطن ولا خلک دي ځکه یو بل سره خبرې کولې عیب په لګاو په تقسیم باندې نو دغه آیات دا واقعیا پیش ولا نو الله پاک د آیات ویلو انما څنګه ده ومنهم من يلمزك في الصدقات چې موږ نه ولې نه راکې دا خبره به کې والله ویل چې انما الصدقات للفقراء تاسو کې څه نشته ده صدقات خو دغه ته کسانو لپاره دي تاسو کې څه نشته دا آیات ډېر بار راوړل شو د سیاق کلام دلالت کوي چې داغه اعتراض جواب دی دا خینه چې دا تسین پونه دي خامخا به دی لور کې وینه شلې به سیاق کلام په دې خبره دلالت کوي چې لکه دا جواب داغه اعتراض دی کوم عیب لګي داغه جواب الله پاک د خپل کوي دا نه چې صنفونه بیانې یعنی سوق کلام دې بارنده شوی چې هم دا ته کسان دي نور نشته ام دی له به ورکه او کم از کم درې کسان له به ورکه دې بارنده شوی به شو لیکن وقوله تعالى انما الصدقات للفقراء عقيب قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات بعض منافقانو کې غسوک دي چې عیب لګي پتا مانی په تقسیم د صدقاتو کې يدل دلالت کوي دا سیاق کلام على ان ذکر الاصناف چې دلته لقطع تمعهم دا دې لپاره دي چې د خلکو د اصناف ذکر چې وکړو دا دې لپاره دا چې دی تم ختم شي چې موږ د بم صدقاتو کې څه ملاويږي دې لپاره چې قد شي تمر دی د صدقاتونه به بیان المصارف چې الله ته بیان د مصارف وو کې چې دا ته مصارف دي ساز کې سنشتره لهدا صدقاتو لپاره فلا يتوقف الخروج عن الهدته نو موقوف نه دی وتل د هدینه چې سړي زکات به الا ادا کیږي عل الاداء الى الكل چې کله دا ادا کول ته وکي دا څه خبره نه ده ادا کولو تکول او کم از کم دریو تکول بده معنی وحده چې دا موقوف نه ده والرابع قد تدرك الحقيقه بس نه پوره کیږي